Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. څوک ته چا په ژبه باندې مهر نشي لګولی نه څوک ته چا غلامان دي نه څوک ته چا انډر دي تر دې ساحته پورې که دې خلکو تاسو له اور درکړی دی پرورۍ درکړی دی د خپل کور د خپل کلي د خپلې کوڅې د خپل غم او د خپلې ښادۍ دپاره یې درکړی دی. زه د سوشل میډیا ملګرو ته او زما د په سټیج ناست زما درانه سپین ږیرو مشران ما د مخامخ مشران همزولي کشران ګلانو ملګرو السلام علیکم. ګرانو ملګرو تاسو به وایئ چې موږ یې په دې ورځ پکې ولې راټول کړو داسې څه وجوهاتو چې موږ یې راوبللو او دلته څه اهم خبره کوي چې موږ ټول ته وایو چې راشئ چې موږ به یو اهم خبره کول غواړو. اهم خبره به زه د خپل عوامي نیشنل پارټۍ نه شروع کړم چې زه د هغې د بابوزو سوات ترجمان یم او دا پارټۍ به زه تاسو ته د هغه خبرې وکړم چې کوم زما پلار نیکه په دې پارټۍ کې ویښ ویستی دی کوم پکې زما وروڼو ویستی کوم پکې زما مشران ویستی دی زه تاسو ته د هغې ټول نن واضحیت کوم چې په دې پارټۍ کې هم د کلي نه وو او څونه وخوښ وو او څه مسله ده چې موږ تاسو ته وړاندې کوو. دا پارټي د هغه وخت ده چې زه نه وم پیدا زما پلار په دې پارټۍ کې وو. دا پارټي به په دې منګوره کې یو څلور مخصوص کسان وو چې په هغې کې حاجي ظاهر کرم خان زما پلار په هغې کې بختي روان نانا په هغې کې زاهد خان حاجي صاحب وو او عبدالرحمن ماما. نو دا د هغه وخت نه روانه کړې ده او د دې ټایم پورې دا پارټي چلوله. بیا دې پارټۍ کې زموږ چې باچا خان بابا کله افغانستان ته دفن کېدو له وړو زما په پلار په دې کې دماکیم شوي دي. بیا زما د پلار او د دې مشران دومره قرباني ده چې د 50 کالو پارټي موږ دې ټیم پورې راورسوله په دې کې موږ هر څه برداشت کړي دې قوم دپاره موږ هر څه برداشت کړي. موږ چا دا نه دی ویلی چې زموږ سره دننه څه پوزیشن دی زموږ سره څه حالات کېږي. موږ ستاسو دپاره د ټینکۍ دپاره شرونه کړي د کوڅې دپاره کړي دنیا کوم ځای ته ورسېده موږ ټینکۍ او کوڅې ته لا ناست یو. دا د دې پارټۍ د وجې نه نو نن هغه پارټي چې کوم زمونږ د په دې بلدیات کې وس کاشف ولاړو زما د کور بني ادم وو زما کشر وو زما ماشوم وو زما څلور شی یتیم وو. نو هغه پارټي لګېدله او زما د کشر دپاره اته یو ځای کړي دي اتو او هغه اته پارټیان یو ځای شوي دي. په هغې کې ما له او زما مشر ورور له زما خاندان له زما خپلوان له لاسونه تړلي شوي دي. ته خو لږ ما کولاو که وایي د خپل وراره سره ولګېده اوبه به یو طرف ته شي او دا یو د نثار د خاندانو بل سایډ ته شي چې دا غریب خلک ورسره بیا څه کوي دوی سره. بیا ما ستا بیګ نه شو لګولی ما ستا سټیکر نه شو لګولی زه ستا تقریر ته نه یم پرېښودی تا ته خو یو کاشف دی کاشف خو زما ډېر خوږ تپوس کوو کاشف څوک دی ما ورته زما وراره دی لکه وروره موږ په تعارف باندې 15 ورځې ده ویستې اته یو ماشوم وو اته ونه بولئ خو په 10 خانقانو کې که یو نیمګړی وی په خدای قسم بیا هم ماته یې ومومئ. ماشوم وو راشه د مشرانو سره لږ وچېړه ما چې به خوند دې پوهېږي. او زما پارټي ما د ټول نه تپوس کړی چې زما احتیاط چا کړی دی یو تیم منکر دی بل تیم منکر دی بل تیم منکر دی خو زه د سپکو به شانتې خوی نه کوم چې شاته بسې خبرې به پارټۍ بس کوم. زما پلار نیکه وروڼه زو زما کشران مونږ په دې پارټۍ کې په معمولي حساب 50 کاله وروسته پارټي سوات ته زما پلار راوړې ده او نن زه تاسو ته د هغې پارټۍ نه په احتجاجي نظام نه کومین پې ختم نه کومین پې ختم نه کومین پې ختم د خپل عزت دپاره کوم او ستاسو د عزت دپاره کوم په کوم شي کې چې ستاسو عزت نه وي په خدای قسم که یوې پارټۍ ته بیا هم لاړ شم. تاسو نه چې کومه پارټي عزت درکوي زه به ستاسو په مشوره هغې ته ځم. زه نه یم زما هم یو اوټ دی ستاسو هم اوټ دی تاسو ډېر یې موږ یوازې یو
چې تاسو مخکې اوس بر بس در پسې یم چې کومه پارټي تاسو خوښ وه زما په هغې عملي زما د خاندان پې عملي او چې څومره چې کومې پارټۍ ته لاړو او د هغې نه بعد چې هغه پارټۍ زموږ نه څه تاون وغوښتو چې کوم موږ د MP سره کړي موږ د MP نه هېڅ څه نه دي غوښتي چېرته ثابت دي چې به موږ ته څه نه دي غوښتي خپل جایدادونه بس یې موږ خرڅ کړي دي خدمت یو کړی دی د شپې یو کړی د ورځې یو کړی دی غریب له یو کړی دی مالدار له یو کړی دی زما پلار هېڅ بنیادم و چې هغه دې امنکوټ فیض آباد مینګوره کې په دې غسلتوب یو دور و خلکو به مړی لمبوو چې بیا به هغه لاړه غسل هغه بل ته به یې پلانکي کې دا نه چلو وکه نه وه ستاسو هم یادي زما پلار ولګېد هغه چلې شروع کو ما پلار غسل نه و بل څه نه و خو دې غریبو خلکو لپاره ورته وي چې ستاسو عزت په دې کې دی چې خپل مړی به خپله ولامبوئ نن ستاسو غسل نشته هر سړی خپل مړی به خپل لمبوي که نه زما پلار به مړی قبر ته کوزوو مونږ هم د هغې پلار بچي وو خلکو ټرای کړو دلته یو کس ته نیمې ته نالم بابا راغوز مې سیارکا په ګپ کې ماته وي ماته وي چې زه بار په روډ کې ولاړ یم په دې سختې یخنۍ کې وي زما صاحب تاڼې ته لاړ شه شپې 3 بجې وي په زلخمان چوکیدار کې ولاړ یم ګواه دی ما ورته مې کم ځای وي د ګیټ سره وي زمونږ کسان یې تاڼې ته بوتل ما زه درالم چې زه راووتم نو موبایل مې لاوه موبایل یې بند و لاړم بس تاڼې ته مې کېدای په تاڼه کې نو د شپې 3 بجې شوې بیا 3:30 شوې په زلخمان مې لاړم مې دا پلانکي کور کم ځای دی دا ور مې ورته وډبو راونوتو مې ورته وویل چې د پلانکي زوی وایي چې د 3 بجې د لم راوځم په 4 هم راوځم خو ته وده پاتې شوې ملګرو مونږ به د دې نه پس یو ټیم جوړو پای کې به مشران ومي پای کې به کشران ومي سپین دروبې به کېمي چې تاسو قوم د چا سره وردېدی داسې ډیمانډونه به نه کوو چې ما لږ 200 نوکریانې راکړه او 300 دا پلانکي له سیټ ورکړه نه وروړه د عزت وږي یو عزت غواړو عزت ورکوو دې ته څوک تیاري زم د دې کشرانو او مشرانو سره د کیني او را د شیمبا پارټۍ ته وړو او که داسې نه وه چې په کوم ځای کې زموږ عزت نه و ستاسو خو لاره کوڅه ده صرف که نه نور خو تاڼه تحصیل موږ هسې هم په خپله که پارټۍ کې څه ضرورت دی که موږ آزاد یو او که موږ په هر ځای کې یو دې قوم ته موږ پړی یو دا قوم موږ ته پړلی دو بغیر زموږ نه څه نه دي موږ بغیر دو نه څه نه یو اخره کې تاسو ته بیا یو خبره کول غواړم چې انشاءالله ډېر زر به موږ تاسو بیا راغواړو که موږ کومې پارټۍ ته تلو موږ د هېڅ چا سره نه ډیل کړی نه خبرې کړي ما چې چا تپوس کړی ما دغه ویلي چې دا ماشومان مشران کشران سپین دروبي چې د دوی څه فیصله وه زما به حقه فیصله وي نن صرف موږ تاسو دې له راوغوښتی چې زما په MP پسې هېڅ نور یو سوتر پسې نه بد ویم نه مو سره بد رودو کار شته اوس پکې هم زما قابل احترام مشران شته باندې خبر نه دي او دلته 2-3 ګروپه دي او خپل کې سمې نه خوري د احتیاطو ته پته نه لګي دا پارټي نه شوه زما په خیال دا لوټه شوه اوس اخره کې دنه زه اجازت غواړم د پښتو په یو شعر وی مرګرو پښتنو لکه پښتو به کول غواړي او د سترګې د حالاتو به کږې سمول غواړي او اغیار چې به کلام یې موږ ترې ګوټ کولی نه شو دا سیند که به سیند دی به دې اور لګول غواړي داسې ده چې د هغو زما مشر ورور چې کوم دی تحصیل کوستر چې کوم منتخب دی د هغه چې زموږ الحمدلله به کومه لار ځو هغه به زموږ سره وخت سي نو حالانکې اوس اصل زموږ خبره نه ده شوې خپل ورور سره خو زموږ نور چې څومره فیملي ده څونه خاندان دی څونه نسب دی څونه یار دوست دی زه به دا ووایم چې په مینګوره کې زموږ څونه سپورټر دي نو انشاءالله چې دا پارټي تقریبا په منځ سره نیمېږي نثار خان موږ چې کوم ستایلو تاسو لکه ستاسو اندازه دي چې لکه تاسو چې PTI ته روانئ لکه سوچ او خلک زموږ چې تاسو کوم خواوشا کې تاسو مرګري نو هغه زیات تر د PTI دي تاسو اراده PTI ته اصل شاهي صاحب خبره ده چې موږ د چا سرویس خبرې نه دي شوي چې د چا پارټۍ د زو چا نه زو موږ به د رښتنه ولې وتو خو موږ خپل عزت ګورو زه د قوم عزت ګورم خپل عزت ګورم دا نه ګورم چې زما لاره وشوه پیپ وشو دا نشته نو زما به د هغې سره کاري چې زما قوم په څه خوشحاله و چې زما قوم له چا سیوا عزت ورکوو موږ به د هغې پارټۍ سره اعلان کوو او که هغې سره موږ اعلان ونه کړو زموږ قوم ته عزت نه میلاوېدو او موږ ته عزت نه میلاوېدو نو موږ په ازاد حیثیت دونه تعلق جوړ کړی الحمدلله د دې خلکو ټول ازاد حیثیت باندې موږ خپل کار کولی شو الحمدلله داسې ده چې زما نکاح 15 کاله د TMA کې پاتې شوی دی د دې عوامو په دې و 15 کاله هغه خپل سیټ ګټلی هغه نه بعد زما پلار ګټلی هغه نه پس زما رور په پیرو ګټو الحمدلله په بلدیات کې زموږ ماته الحمدلله ګران
دی دا خو لس خاندانه ولاړ دي که لسو سره نور هم د هغو ځان خپل داسې شي انشاءالله که ازاد یا که پارټۍ نه وي زموږ الحمدلله بلدیات څوک نشي ګټلی. ډېره مهرباني ستاسو.